افتتاح وشوا په سبحان سره چې پاک دې په اعتبار د ذات باندې دلته صفاتونه ذکر کړي الحمدلله سره. دریم ربط دا دی آخر د سورۃ الاسراء کې رد په اتخاذ الولد باندې ولم يتخذ ولدا دلته قباحت ذکر کړي چې د الله لپاره با نائبان ثابتول اولاد ثابتول دا څومره قبیح کار دی او ناکاره کار دی. اسمی رابط اداده مخی ویل هدایت را تا پا کتاب بانده وکا لکا سنگ دی چه بنی اسرائیلو تا کڑو اوس پا دیزا که وی وربط علا قلوبنا کما ربط علا قلوب اصحاب الکافی و مریم و طواها و جمیع الانبیاء. اللہ زمون زلونو بانده پتیو لگوا لکه څنګه دی چې دا سابقه په زړونو باندې لګولیو دارنګې د مریم او طواها او دارنګې د ټولو انبیاء سوره انبیاء پوری اسمی ربط وشو. داود سورت دو مسلې دي. یو مسله دارا چې غیبدان یو الله دی عالم په غیب باندې یو الله دی او په دې باندې واقعات ذکر کوي کتوای باباګان پويږي او زبرته قرآنی باباګان وخم چې غبا په غیبو نه پويږي اصحاب کاف دي کتوای انبیاء علیهم السلام پويږي او زبرته د انبیاء او سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وخم چې هغه په غیب باندې نه پويږي واقعي رستو ذکر کوي کتوای انبیاء پویږي الله وی زبرتا د دوو انبیاء او د موسی علیہ السلام او د خضر علیہ السلام واقعیا بیان کوم چې هغه خضر علیہ السلام کارونه کوي او موسی ته پتا نه لګي درې کارونه کړي خو موسی علیہ السلام ته پتا نه ده لګېدلې. څلورم واقعیا په دا ذکر کوي د ذوالقرنین کتوای بادشاہان پویږي او زبر تر تمامي دنیا بادشاہ وخیم ذوالقرنین خو غیبدان نه دی یو زیت تله دی او داغي په زبان او جبه باندې نه پویږي پته لګي چې عالم الغیب یو الله دی. دویمه مسله د دنیا نه به رغبتی ذکر کوي چې دنیا د مینې سیز نه دی محبت سیز نه دی دنیا سره مینا مکه او په دریو طریقو باندې ذکر کوي. یو دا چې دا دنیا بستانه واغشتلی شي د باغ والا واقعیا به ذکر کوي چې باغ والا په خپل باغ باندې څومره خوشاله او الله دی واغسته. دویمه واقعیا به دا ذکر کوي چې ګوره د دې دنیا وخت ډیر لږ دی دا ډیر مختصر وخت دی او دریم په دې طریقه باندې چې د دې دنیا وبال بګورې بیا الته کې پتا باندې او د دې زینا د قران کریم درې مېسه دا دوی سي قران ویلې شو دوی صفات شو درې مېسه د دې زینا تر سوره سبا پورې دا په دې کې مسله دا المبارک فی کل شیء هو الله په هر سیس کې برکت اچون کې چې دین او هغه یو الله رب العالمین دی خیر او برکت والا یو الله دی. اهانو ځکه الله رب العالمین فرمایي الحمدلله الذي صفاتنا دی الله لرا هغه ذات لرا انزل على عبد الكتاب شرع لګلې دې په خپل بنده باندې کتاب او کتاب قیمن دی ولم یجعل له وجا او نه دې ګرځولې د دې لپاره کوګواله نو څنګه دې وی قیما لکن جعله قیما لیکن ګرځولې دې لرا قیما من قائما علی کتب السماویہ ټول کتابونو آسمانی باندې سده نگران او مشر دی. یہ قرآن د آسمانی کتابونو مشر دی نو لا دنیوي کتابونو خبرې کړي پوښښ وکړه
قرآن د آسمانی کتابونو مشر دی. یا ابو سعود ذکر کوي شاهدن علی صحتها، قرآن گواه دی داغی په صحیح والی باندې. ولم یجعل له عوجا قیما، د دې وجنه شاعر وی جامع الکتب یدرک من قراها، جامع الکتب یدرک من قراها ملال او فطور او ساما. وی ټول کتابونه چې څوک یې ولولي کنه نو سړی ستړی کوي، سړی سس کوي، سړی غمجن کوي، خپه کی سړی باندې لوړ راشي. سوا هذا کتاب فإن فيه، سوا هذا الكتاب فإن فيه عجائب لا تمل إلى القيامة. سوا دې کتاب نه په دې کې د ناشنا خبرې دي چې قیامت پورې وایم نه دې ستړی. صحیح ده ایک دا خوان پکې نه وې کنه نو یو سړی دا تو بجونه شروع کی او د 12 پورې او به د 2 شروع کی تر مازیګره پورې او به تراونه شروع کی تر پېشمنی پورې. خدای کې خوان دی نو ته چې دا خوب بده په سټیم کې نو پته نه لګي او ارشد د عام درسونه دي ټول ورځ خدار چا دي اتو بجو نه تر 4 بجو پورې دا خدای عام ملګرو دی. اجر دینه به راکته شیدا دا اتو نه تر 212 نیمو یوې پورې دا خدای چا دي د دینه خو یو هم خالی نشته دی. انور کلو کې اکثر زمونږ دوا د شپږو بجو نه ما شروع کوله تر 10 پورې مدرسه کې او بیا به د 10 نه تر 1:30 بجو پر په جمعات کې. ٹھیک ده نو چې دلته اوس مونږ 1:30 سپاره وایو کنه نو ما به 3 سپاره ویل یا چې دلته 2 وایو نو ما یو وایو نو الته ما 2 ویلې ځکه ډبل خبره بوا سورۃ الکاف نه اول نه. قایمن مطلب قایمن چې دا شاهد دی او محافظ دی د ټول کتابونو برابر کتاب دی د سر پار راغله دی لینذر باسن شدیدا د دې لپاره چې وایره خلقا د عذاب سخنا ملذونو د الله تعالی طرفنا او یبشر المؤمنین الذين او زیر ورکی مؤمنان او کسان لا یعملون ان لهم یعملون الصالحات چې عملونه کوي نیک ان لهم اجر حسنا چې دې لپاره اجر دی خيستا ما کسی نه پی ابدا وخت به تیرے پدې کې ابدا همیشه وینذر الذين زجر په اتخاذ الولد باندې او ویریا کسان چې وای دي اتخذ الله ولدا چې نیول دی الله تعالی اولاد ما لهم به علم من علم نشتره د دې لپاره پدې باندې سایلم چې د الله بچشتره دا لاسکه الله او پلار دې پته نشته دی ولا لی ابای مونږ د دې پلارانو د پاره کبورت کلمتان ډیر غټه خبره ده تخرج من افواههم چرا وزید د دې کوګونا مار دمخ کی ویل کنه سوره مریم 90 نمبر آیات کې وای چې خله وړه دا خبره په ډیر غټه کوي یقولون نوای دی الا کذبا مگر دروغ فلعلک باخع نفسک شاید چې ته هلاکون کې شیخ پل ځان لرا علا آثارهم پدای پسې ځان پسې متبا کو چې د ایمان نه راوړي نو ته ځان تبا کې دومره سوچونه کې غمونه کې الا یؤمنو کچری دی ایمان نه راوړي به هاذ الحدیث په دې قران باندې اسفا د وجد غمنا ان جعلنا تزيد من الدنيا یقینا ګرځولې دې منګه ما علی الارض اغه سو چې پزمکه باندې دي زینت الله ډول ډال د دې لپاره لنبلوهم د دې لپاره چې امتحانو کې پدې باندې ایو ما سن عمل چې کم یو د دې نه خسته عمل والا دی و ان لجائلون یقینا منګه خامخا ګرځون کیو ما علیها اغه سل را چې پدې اسمکه باندې دي سویدن میدان جوړزا خالی مالی دا به میدان شي خالی بشي هر سبا ختم شي. ام حسبتا د دې زنه اوله ایسدا یو کم 50 نمبر آیات پورې ده او په دې کې د هغه یو سوال جواب دی چې دی ویلو چې سابقات دا سوکو او سو کسانو سم مسله تمهید ذکر کیا اما سپتای ته خیال کې او دا استفهام تقریری دی مطلب چې تا ته پته ده ته خیال نه کې بلکې ستا یقین دی ان صاحب الکافی چې خواندان د غار والا ور رقیمی او د تختی والا رقیم کې ګڼ اقوال دي
یو دا دی چې دا د خار نوم دی، دغه کم خار کې چې دی اوسېدل د هغې رقیب نوم. دویم قول لري چې دا د دوی د سپي نوم، چې کوم سپی د دوی سره تللی دی د دې د څوکیدارۍ دپاره، نو د هغې نوم څه رقیب. دریم قول لري چې دا هغه تختۍ ده چې کم باندې د دې نومونه لیکلی شوي دي، هغې ته څه وایي رقیب، بورډ پې لګېدلی دی. کانو من آیاتنا، و زمونږ د نښو نه عجبا څه عجیبه. ولې ته وایې چې دا عجیبه خبره وه؟ نه دا خو عجیبه خبره نه ده. از اول پیتیتو، کله چې پناهي حاصله کړله ځوانانو الی الکهف غار ته، فقالو دوی ویل ربنا و رب زمونږه آتنا راکې مونږ ته من لدنکه د خپل طرفه نه رحمتا امن. رحمت نه مراد دلته څه دی؟ امن. الله مونږ له امن راکا. وهیئ لنا، او تیار که زمونږ دپاره من امرنا د کار زمونږ نه رشدا کامیابي. الله مونږ په دې کار کې څه کامیاب کا. فضربنا علی آذانهم، نو مونږه پټۍ راوستله د دې په غوږونو باندې. خوب خلک په سترګو کوي که په غوږونو یې کوي؟ په سترګو یې کوي. خو مطلب دا دی چې په غوږونو سړی څه نه اوري جو خوب کوي، نو چې غوږونو ته وله شور کوي نو بیا به خوب وکړي. نو ځکه الله وایي ما وله په غوږونو پټۍ راوستله. پلکافې په غار کې سنین عددا، څه کلونه د شمارو. ثم بعثناهم، بیا مې راپورته کړه دوی لره لنعلم، د دې دپاره چې ښکاره کړو ای الحزبین، چې کم یو د دوو ډلو نه سوا ډېر حسابوي. لما لبسو، هغه چې دی وخت تیر کړی دی امدا په اعتبار د مودې باندې. نحنو نقصو، د دې ځای نه اوس تفصیلي خبره ده چې دا څه کسان دي. او ځوانانو ته قرآن وایي څه کسان دي؟ ځوانان دي د شرک خلاف را پاسېدلي دي. بادشاه دی او هغې د غیر الله په نوم باندې منښتې کوي، میله ټیله لګي او په هغې کې نظر و نیاز د غیر الله په نوم باندې کېږي، منښتې کېږي. او هغه لالی او خلک یې کته کوي، وایي دا عرس دی او دا چې کومه دی نو څه دی لنګر دی د بابا. دا کیسې پیسې دي. دې کسانو زړه کې الله دا خبره واچوله، میلې ټیلې ته لاړل، یو هلته سیټ ته ودرېده، بل ځای سیټ ته ولاړ، بل ځای سیټ ته ولاړ دی. سوچ یې کوو چې یاره دا خلک په ګمراهۍ کې اړم دی، په ناروا کارونو کې، دی به د دې کار نه څنګه منع شي. یو بل ته چې وکتل رانږدې شو، یو بل ته هلکه ته څه له راغلی، بل ته وایي ته څه له راغلی، بل څه له، د ټولو فکر او سوچ یو. بادشاہ خبر شو، بادشاہ ورپسې وارنټ جاری کړ، سړي گرفتار کړو، رای وستو، او بیا د بادشاہ سره مکالمه شوې ده، خبر اتره شوې ده. ها نانو نقص علیکا، من بیانو تا تا نباهم واقعات دی بالحق، د پارا د ښکارا کولو د حق، چې حق کار شي، چې علم غیب مسله ده، چې غیب دان الله دی، باباګان نه دي، قرآنی باباګان دي، خو عالم الغیب نه دي. یادا دا بالحق منا پرشتیا باندې بیانو. ولی یهودیانو سوال کړو که انهم فتیتون، یقینا دوی ځوانانو، فتیتون ځوانان، یو ځواني یو کوڅه ډولې، دې کې فرق دی. ځوان هغه چې هغه د الله د دین کار وکړي، خپله ځواني د الله په دین باندې ولګوي. او یو کوڅه ډولې، نو کوڅه ډولې هغه یو چې هغه چې کم دی نو څه وکړي، هغه صرف کوڅو کې ګرځي را ګرځي، او کله به یې لاس ته تور بنګړی چولي، یو نه چولي که نه دی هلکانو، های های دا غریبانان په دې باندې نه پوهېږي چې دا بنګړي څوک اچوي، پوه شوې. نو دې کوڅه ډولې دی سیوا. انهم فتیتون، قرآن د تزوان ذکر کوي چې دا پیتنه ده،
پیتیا د پیتیا ځوان ته وای. ځوان څه ته وای؟ جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې بذل الندى وترك الشكوى وكف الاذى. ځوان دی ته وای چې خپل سخا د الله په دین کې استعمال کړي، د الله د دین کار وکړي. وترك الشكوى او شکایتونه نه کوي چې لغوندې تکلیف وته نه رسېدل بس مړه دا وشو هغه وشو. وکف الاذى او خلکو له به تکلیف نه ورکوي ځوانه. وکف الاذى ځوان کار به هغه دی. ښه دارنګې د ځوان کار څه دی؟ میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی. میرے زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی. میں اس لیے مجاہد میں اس لیے ہوں غازی. زما د زندگی مقصد څه دی؟ هغه ستا د دین چې کوم دی نو څه شی ده؟ سربلندي ده چې ستا دین اوچت شي په تمامو دینونو باندې. د دې دپاره زه مجاهد یم او د دې دپاره غازی یم. میرے زندگی کا مقصد تیری دین کی سربلندی او میں اس لیے دیوبندی. د دې دپاره یم، زما د زندگی مقصد دا دی چې د الله رب العالمین دین هغه چې کوم دی نو اوچت شي. نو ځوان به داسې کار کوي. ښه د دې وجه نه شاعر وایي د بې پایدو لښکرو څه پایده ده؟ د بې پایدو لښکرو څه پایده ده؟ هسې د شمار یو څو سړي پکار دي چې د خپل حق تپوس کولی نشي. داسې ځوانانو له بنګړي پکار دي. نو هغې سیم بنګړي یې چولي دي، پکار وله نه دي، هغې یې چولي دي. ښه ټیک ده. در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری. در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری. وقت پیری گرگ ظالم میں شوت فرہیزگار. وی په ځوانۍ کې توبه وباسه چې سړی بوډا شي نو بیا خو زمری هم توبهګار شي. بیا زمری هم توبه وباسي چې هسې مې کړي دا مې سرې بد کړي دي. ښه سی به دا چې کم دی نو سرې ځوانان دي. انهم فتیتون یقینا دي ځوانان دي. قرآن کریم دوه خلکو ته ځوان ویلی دی. یو دا اصحاب کهف دی چې دیم د شرک اډه ختمه کړې ده او د شرک نه بیزاری کړې ده. دویم ابراهیم علیه السلام بارک راځي چې کله هغه بوتان دل کړه که نه نو هغې ویل سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم. انبیا کې راځي د یو ځوان نه اورېدلی و چې هغه به دا خلک یادول را یادول چې هغې ته ابراهیم ویو. نو ابراهیم بوتان دل کړي دي نو ځکه ته ځوان جوړ شوی دی. په خبره پوه شوې؟ اصحاب کهف د شرک نه بیزاري اختیاره کړې ده نو ځکه ځوان دی. کوڅه ډولیا د الله د دین کار وکړه، د الله د دین خدمت وکړه. ځواني ډېر قیمتي نعمت دی د الله رب العالمین د طرفه نه. او ځوانۍ کې عبادت کول حدیث کې راځي چې یو به هغه ځوان د عرش د سوري د لاندې نشأ فی عبادت الله چې د الله په عبادت کې خپل ځواني هغه تېره کړې ده. انهم فتیتون یقینا دي ځوانانو آمنو بربهم ایمان راوړی په خپل رب باندې. وزدناهم هدا او زیات کړو موږ دې لره توفیق. الله وایي ما وله په دې ما وله دا توفیق ورکړو. صحیح ده که نه؟ لاریه جنګ کې په شا نشي راله به جوړ کړي د همزولو پیغورونه. پوه شوې که نه؟ نو د الله د دین خدمت وکړه، د دین کار وکړه. وربطنا علی قلوبهم مونږه پټۍ لګولې وه د دوی په زړونو باندې. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. کله چې ودرېدل په دربار د بادشاه کې، ځکه بادشاه ګرفتار کړه نو ری وستله. نو تپوس یې ترې کو چې لکې تاسو دا ډلې کېږئ څه مطلب مو دی؟
سترا غونډېږي. اوس د باچا په دربار کې د ظالم او کافر بادشاہ په دربار کې حق کلمه ویلو دې ته صحیح سیوا دې ته افضل جهاد وای. حدیث کې راځي اس قامو کله چې پاسې دل په دربار د باچا کې ودرې دل په قالو دی ول ربنا رب السماوات والارض. باچا دې تپوس کړي دي چې اے ځوانان استاد رب څوک دی؟ نو هغه ویل چې ربنا رب السماوات والارض زمونږ رب او قانون ساز چې دی نو هغه رب د اسمانونو او د ځمکو دی. به دغه تپوس کړي دي چې یاره دا مونږ چې چا د چا عبادت کو دا مونږ چې چاته چغې لګو دا څنګه چلې؟ نو دوی و چې لن ندعو من دونه الها هیچاره مونږ نه رابلو سوا د الله تعالی نه بل مددگار لرا. تاسې بلې خو مونږ پکې نه یو. دریم تپوس دا کړی دی چې دا څوک عبادت د غیر الله کوي نو د دوی حکم څه دی؟ نو دی ویلی دی چې لقد قلنا اذن شتتا یقینا ویلی به موږ په دغه وخت کې زیاتی خبرې باطلې خبرې دروغ به ویلی که د غیر الله څوک عبادت وکړو. څلورم سوال ادا کړی دی باچا ورته وایي ما تظنون بمن یعبد غیر الله څوک چې د غیر الله عبادت کوي نو ستاسو په څه ګمان دی؟ نو هؤلاء دی جواب کوي هؤلاء دا کسان قومنا قوم زمونږ دی اتخذوا من دوني الها نیولې دې سوا د الله نه نور مددګاران چې دا کمقل لیکه ځکه چې دی د الله عبادت پرېښی دی او د غیر الله عبادت کوي نو دی کمقل نه دی. ٹھیک شو. پنځم سوال باچا دا کړی دی چې لکه په خپلو پلارانو پسې روان شي مړه د مشرانو دین راټینګ کوي. نو دی ورته وایي چې لولا یاتون علیهم بسلطان بین ولې راتلنه کوي په دې باندې په دلیل ښکارا دلیل دې پیش کړي نو بیا په بابا پسې روان شه. بې دلیله په بابا پسې نه ځي ښه بې دلیله به په خپل مشر بابا پسې نه ځي. ګورې دلیل به دې غواړي که دلیل سره نو بیا ورپسې تلی شي. شپږم سوال باچا دا کړی دی باچا ویل فقتدو بهم بدون الدلیل بغیر دلیل پسې ځئ مړه دلیل ته څه ضرورت دی ښه. نو جوابو دی وی پمن ازلمو څوک دی غټ ظالم دا هغه چانه چې جوړی په الله باندې دروغ په الله دروغ جوړی دا غټ ظالم دی دی بې دلیله روان دی. وم سوال لري چې دی باچا بیا د دوی پلاران راوغوښتل مشران یې ولا راوغوښتل او هغې ته یې ویله لکه دا سړي مو ګورې منع کوي د دې خبرو نه دوی خو نوې نوې خبرې جوړې کړې دی دا خبرې چېرته ګورې ونه کوي او که نه نو ګورې وجنو ها علاج هم کوو. نو دوی غریبانانو خو بیا څه بیا یې لاره بله نه وه ټول کلی ټول ملک خلاف دی. نو د دې وجې نه دی و اذ اعتزلتموهم روان شو غریبانه کله چې تاسو جدا شئ د دې نه وما یعبدون الا الله دغه چې دی بندگی کوي سوا د الله نه فاو الی الکهف نو پناه ونیسئ غار ته ینشر لکم ربکم درب کې تاسو لره رب ستاسو من رحمتي د خپل رحمت نه ویهیئ لکم او تیار به کې تاسو لره د کار ستاسو نه مرفقا اسانی وتر الشمس نو روان شو. دا په آیت نمبر 11 پورې څه دی او 10-11 پورې لګي ښه هلته ویلو که نه از اول پیتیا ځوانان لاړل که نه سمڅې ته غار ته لاړل او په ضربنا علی اذانهم منګه ولا په غوږونو باندې پټۍ ولګوله نو هلته کې غریبانان څه شو وده شو څه شو وده شو. نو وتر الشمس اوس دا خبر روانه شوه تبین ولرا تقرضهم چې پرېږدي دی لره وتر الشمس تبین ورلرا اذا طلعت کله چې راخیږي تزاورو کږیږي او میلان کوي انکاپهم د غار د دینا انکاپهم د غار د دینا ذات الیمین خی طرف ته و اذا غربت او کله چې ډوبېږي نو تقرضهم پریدي دی لرا ذات شمال ګس طرف ته ای دا غار چې دی نو په داسې طریقه باندې دی صحیح ده. نو چې نور راوخېږي نو دی خی طرف ته پې ولګي که نه نو چې بیا ډوبېږي نو دی ګس طرف ته پاتې شو که نه نور دې بره لاړ که نه نو دې طرف ته بیا څه شو پاتې شو. نو په دې سار او مازدیګر کې نور کمزورې پوه شوې نو په دی باندې لګي ځکه که تیز نور پې لګېدی نو بیا یې خرابوله
پوهېږي که نه. او ټوله ورځ چې نور ته شي هم سړی خرابېږي، او که نور په سړي باندې نه لګي نو بیا هم څه کېږي؟ خرابېږي. په دې نور کې ځان له الله رب العالمین کمالات ایښي دي. څه شی؟ کمالات. د علماو لیکلی دی چې بلکې دا ډاکټري مسله ده چې کم نارینه ګیټۍ کولاو ساتي، بندې ساتي، هغه به خرابېږي او نور پې نه لګي. ښه چې دی بندې ساتي، پټې ساتي په پینسو کې، نو نور پې نه لګي. نو چې نور پې نه لګي نو د خپو بیماري به دته لګي. ټیک شو. او چې کومه زنانې کولاو ساتي نو چې په هغې نور لګي نو هغه به خرابېږي. خبره څه ده؟ خطرناکه ده. ګورئ زنانه به پینسي کته راکاږي، ګیټۍ به نه ښکاره کوي، هغه پرده ده، په خبره پوه شوې. او نارینه چې دی نو هغه به ګیټۍ ښکاره کوي. غټه ګناه ده، حدیث د بخاري دی. نو به هر حال هدی باندې به نور لګېده. او بل دا دی چې څه کم ټیم خو هم نه دی شوی که نه، لویه موده په سوونو کلونه وده دي غریبانان. ښه ذات الشمال ګس طرف ته وهم پی فجوة منه، او دی په کولاو میدان کې دی د دې غار نه. ذلک من آیات الله، دا د آیاتونو د الله نه ده. من یهد الله، چاله چې الله تعالی هدایت وکړي، فهو المهتدی، نو دی په سمه لار دی. ومن یضلل، او چاله چې ګمراه کړي، فلن تجد له ولیا، ته به ونه مومې د ده دپاره دوست او مرشده لار ښودونکې. وتحسبهم ایقاظا، ته به خیال کې په دې باندې د ویښو، وهم رقود، او دوی وده دي. خو ته به پې څه وایې چې دا څه دي؟ ویښ دي. ولې؟ یو دا ده علامه قاسمي وایي چې سترګې کولاو وي او وده و، په کولاو سترګو وده و، نو تا به دا جوړې څه دي؟ ویښ دي. او هغه څه وده. صحیح ده که نه؟ دویم قول لارې چې اصل کې لکه شاعر وی ینام باحدى مقلتيه ويتقي باحدى الرزايا فهو يقظان نائم. په یو سترګه وده دی، په بله باندې ځان ساتي. یو سترګه کولاو کړله، بله سره بنده. دویم قول لارې چې الله دغه ځای له هیبت ورکړی نو تا به جوړ دی پکې ویښ پراته دي، څوک پې ورتللی نه شو. دریم قول لارې چې اصل کې لکثرت تقلبهم، بار بار به اوړېدل راوړېدل. دا بار بار الله ځکه اړول چې خراب نه شي، ځمکې ونه خوري. بغیر طلایي پراته دي، بغیر بسترې پراته دي، په خاورو کې غریبانان څه دي؟ پراته دي. خلکو د دین دپاره دومره قربانیانې کړي دي. ښه نو دوی وده دي، خو بار بار اوړي راوړي په ډډه باندې. نو چې سړی زر زر په ډډه اوړي راوړي نو پته لګي چې سړی څه دی؟ ویښ دی. لکه ځکه وده خو زر زر اوړي راوړي نه که. خبره پوه شوې؟ یاداره ونقلبهم، او اړو راړو موږ دې لره ذات الیمین ښی طرف ته، و ذات الشمال، او ګس طرف ته. ونقلب دا وو تعلیلی دی، په معنا د ایزې تعلیلیه دی، ځکه دا ویښ دي ځکه چې بار بار اوړي راوړي. دویم دا دی چې ځمکې خراب نه کېږي. د دې وجې نه شیخ د پنډۍ رحمه الله هغه فرمایي چې الله وی ونقلبهم، منګې اړو راړو. الله وی زه اړوم راوړم. پته ولګېده چې قرآني باباګان دي خو ډډم نشي بدلولی، په ډډه هم نشي اوړېدلی. وی هم ان کے کروٹے بدلاتے تھے تو جو اپنے کروٹ نہیں بدلا سکتا تو دوسروں کا کیا کام کرے گا. چې په خپله په ډډه نشي اوړېدلی نو تاله به د بونیر نه څنګه راورسي چې تاله دلته غټ پیټی یوسي. پیر بابا یادوم که نه؟ خبره پوه شوې که نه؟ داسې نور دا تا گنج بخشه، تاله به د لاهور نه څنګه چې څه وکړي، خزانه به دله درکړي. هغه په خپله په ډډه غریبه وده دی، او د وده او د مړي خو ډېر غټ فرق دی که نه؟ وده خو بیا هم په ډډه اوړېدی شي که نه، او مړی اوړېدی شي. الله والله الله والله. وکلبهم باسطون ذراعیه، سپی د دوی غوړونکی دی لیچو لرا بالوسید، په خولې د غار کې. دا ښکاري سپی دی ځکه چې د باچاهانو زامن او دا غټان خلک اکثر د دې د سپو سره ډېره
مینه او محبت دي کنه ځان سره ساتلې ښکاری سپی روا دی بس خبره ختمه او دا نور سپی خو څه دي ناروا دي کنه حدیث کې راځي چې څوک سپی بی ضرورت ساتي په کور کې نبی علیہ السلام فرمایي وې د دینه به الله رب العالمین یو قنطار ثواب کوي او بل وخت کې دوه قنطار د احد د غرم نه ثواب پاتې کوي نو چې دوه شي بیا به دوه کوم نو موږ دومره کولې نشو نو چې دا ایرانه کمی نو بیا وسکی دا په موږ په بقایا کې روان یو کنه بیا به سره په بقایا کې روان یو اوس پهله خود خو خلکو ملګری شوه دی نو صحبت صالح تورا صالح کونت نیکانو ملګرتیا نیکول کی او صحبت طالع تورا تا صحبت چرسی تورا چرسی کونه دا او صحبت بنگی تورا بنگی کونه د سپی تذکرہ الله په کوم ځای کې وکړه په قران کې وکړه آسو په کې مخ کې لړ شو یره دا سابقہ پس په بچرته زی جنت ته زی یره کوم سب شاړو ساری د سپونه موږ دلته تنګیو تیرا پس جنت تم بوزي د خدای بنده خیال لري کنه موږ ته دلته تنګیو او تیرا پس لا جنت تم بوزي یک زمانہ صحبتی با اولیاء بہتر از 100 سالا طاعت بیریا و یو زمانہ د نیکانو سره ملګرتیا دا بہتر ده 200 کالو د عبادت نه صحیح رکھنا اور بے وہ یک زمانہ صحبتی با اولیاء جس نے پایا ہے وہی کامل ہوا چاچی دا مندل دا نو هغه کامل شوی دی نیکانو خلقو سره کینه ها د نوح علیہ السلام زوی د پیغمبر زوی دی خو د پیغمبر تابعدار نه دی د نبوت د خاندان نه الله ورک انه عمل غیر صالح و انه ليس من اهلک دا ستا زوی نه دی الله وته ها زوی خو تابعدار زوی نو ول دا ستا زوی نه دی او بل طرف تسبیح دی ناغه چې کم دی نو سره هغه تابعدار دی دا سابقہ کو نو وی ګورا په نیکانو کې شمار شه په خو خلکو کې شمار شه لو اطلعت علیهما کچره تر اکارش په دای باندې لا ولای تمنهما خامخا به ګرځي د دینا پرارن په تختا ولا مولید او خامخا وډک شمنهم د دینا روح باندې یری ځکه د غزه کې یراوا وکذالک دغرنګ باسناهما راپور تکړه من دوی لرالی تسالو بینهما د دې لپاره چې سوالو کې دی او بل نه خپل منځ کې قال قائل منهم اول یو وین کې د دینا کام لبستم سمره وخم شوه دی سړی را پاسې دل ته پوسه وته الکه سمره وخم شوی قالو نو چې وې قتل ولیرجی سار ملاستو او اوس مازیګره ټیم دی جوړي ورځ وشوه چا وینا نه مړه سار خو لګ نه وخت او مازیګر اوس وختي ده نو د ورځې نه لګ کم وشه نو چې ځانونو ته وکتل چې د نوکونو نه چړې جوړې شوې دي صحیح ده او وختېمو غټ شوې دي لوی لوی بلاګانې ته جوړې شوې دي هغه ویل لکه دا خبرې پرې دوی د دې خبرې پته بچاتای الله ته چې زمونږ څومره ټیم شوه دی او به د خوراک مراک بندوبست وکي چرته د نظم د پاره کسانو باسي چې د خوراک بندوبست وکي وږي شي ٹھیک ده اول یو وایون کې د دای ناکام لبستم څومره وخت شوه دی قالو دی لبسنا یوما وخت شوه دی یو ورځ یا بازي د یو ورځ نه قالو دی ربکم عالم رب تاسو خو پويږي به ما لبستم هغه چې تاسو وخت تیر کړی دی فبعثوا ولګي احدکم یو تاسو نه بي ورقکم په دې سپینو زرو باندې هذه چې دارا ال المدینه خارتا زاد المسیر لیکل دي دلیل د خبره ده چې چرته زه په سفر نو ځان سره پیسې وړي ګوري اسینه چې تشجیب لار نو دې غریبانو ځان سره پیسې وړي پوښښ کنه بل دارا نشاورم لیکل دي چې ځان سره وړي دي محفوظ کړي دي نو د سینې چې په لار غونډه ولګي ځان سره وساتي ګوري دا د توکل خلاف نه ده ودې ګوري ایواز کا چې کوم یو حلال مذبوحي والا ده تامن مذبوحي الکه قصاب ګوري او چې دسه قصابي چې هغه ګوري د الله په نوم الاله کړي چرته مردار را باندې ونه خوري دغه مردار د وجه نه هم راغلي کنه ځکه علما ولیکل دي چې
د دې په دغه خار کې چې کم دینو دسه مجوسیانو او څه قومو چې هغه چې کم دینو د غیر الله په نوم باندې الاله کول نو چې دغه رانه وړي او پټ پکې څه مسلمانانو نو مسلمانو ګوره یو داغه نه وخراوړي چې دلته په خبره پوښي الوسی رحمه الله وای دغه خبره کوي ايو اسکا تعامن پلیات ګوما راتلو کی تاسو ته برزق منه په خوراک سره د دینا والیت الطواف نرمی دی کوي پس کی پتلو راتلو کی لار کی چا سره چیړ میړو ونه کوي دویم والیت الطواف نرمی دی کوي پتلو راتلو کی او په معاملې کې او په سودا کې چا سره باس ماس مکوي او بس سیز راواله او پیسې ورکي او بس ډایرک راځي ځکه موږ خو مخروران یو کنه مطلوب یو حکومت ته ولا يشرن بكم چې خبر نشي پتا سبحانه احدن یو تنه انهم یظهروا یقینا دې چي دي کچره غالب شي پتا سبحان دي يرجموکم پګټو بمولي یا با واپس کی تاسو خپل دین کې ولن تبلهو هیڅ بتا سو کامیاب نشي اذن په دغه وخت کې آبادا همیشه به کامیاب نشي یا بمړي او یا بم دین ته واړي دی لاړل سودا یې وکړه چې پیسې راواغستلې چې دکاندار وته وکتل دکاندار ته ویل که ځوانه خزانه خو دې مونته د خماله په کیسه کې ګورې ښا هغه ته لکه سوي خدای بنده خبرې زیاتې مکوا خو بس پیسې والا او مال سیز راکای پوښي هغه ته نه د کوم زماني پیسې د خدای بنده ویل که پرون موږ د دې ځای نه تیریو د الله بنده بس شور جوړ شو دکانداران بازار والا راغون شو خبره خواره شو باچا ته لاړه خبره باچا ته سړی بوتله باچا ته چې بوتله په دغه زمانه کې مسلمان باچا او نیکوکار او د ټاټ کپړې چولې مسلمان او باچا د خلکو سره په دې ورانو خلکو ویل خیرت پکې نشته چې سړی زره شي او خاوري شي وي به بنه راپورته کیږي او باچا وته ویلې د الله بندګانو قیامت برازي الله وتا سو بیا را جمع دي کوي اوس باچا خسړې نه خو قوم یې خلک نه دي الله رب العالمین خودلا چې ګوره نه د بر 300 کال بعد دې را پاسول سو نه د بر 300 کال بعد الله دوی را پاسول نو ولتا الله د قبر نه را پانه سي ندی بوتله باچا چې کاغذونه او رجستر وکړي هلکه نن 300 کال مخکې څه کسان ورکشوي جوړیدا اغدي باچا سره په خپل را روان شي رال الغار ته ملګرو ته وی چیرې باچا ته ته صبر وکا موږ ځدان نو ورزم ملګرو سره صلاح کو مشوره کو کاغي اجازه کی خراب شي کني بیا مرا چلاړل د دن نه لاړ الله په مرګ راوستو ټول وفات شو ملاقات هم د دې سره ونک سپه څوکیدا او بس ولاړ کنه بهرحال هغه ته اشاره کوي وکذالک دارنګ یاسن علیم خلق می خبر کړه په دای باندې لیالمو د دې لپاره چې پوه شي خلک چې وعده د الله حق او قیامت لارې به بیا شک پکې نشته قیامت کی شک نشتا قیامت برادی ایز یتنازعونا کلا چې دې جګړې کولې په خپل منځ کې امر په خپل کار کې ویل به جوړ کې په دې باندې آبادی چار دیواری به دې تاو کو دا به یادګاری ربهم عالم بهما رب دې خپويږي په دې باندې ویل وا کسانو چې غالب شوی په خپل کار باندې چې مسلمانانو خامخا با جوړو من په دې باندې جمعات یعنی د دې خواته به جمعات جوړو د سینې چې په مقبره باندې به جمعات جوړو ځکه مقبره کې جمعات جوړول څه دي ناروا دي مخکې ذکر کړو چې دا په مسجد زرار کې داخل له او په دې باندې لو یا مسله ده چې آیا مقبره باندې جمعات هغه جوړول جایز دی او کنه عام مفسرین ذکر کوي چې دا خبره ټیکو نه ده قبر باندې بخپا نه کېدی او په ور بخپا کېدی اوس کو مقبره کې خلک ساروي سره سيقولون زردا چوای بدی ثلاثه درې کسانو سلورم سپیو او وای دی پنځه کسانو شپږمی سپیو راجبم بالغیب الله وی دی وشتل کې په غیب دې څه خبر دي چې څو کسانو
او وای دی وکسانو اتم سپیو قلو پیغمبر ربی عالمو رب زما خپویږي به عدتیم د دې پشمار باندې ما یعلمهم نه پویږي په دې باندې مگر ډیر لګ خلکو ته پته ده. عبد الله ابن مسعود وای زم په دې لګو کې شامل ما ته پته ده چې دا وکسانو او اتم سپیو او بل لاره چې الته کې دا مخکې آیات نه معلومیږي قائل یو ته وای او قالو درې وته وای نو قالو دو ځل لاغله قائل یو ځل نو درې او درې شپږ او یو او یو توسو صحیح ده کنه نو اته کسان شو ها فلا تمہاری پیهم تباس مکوا د دې باره کې الا میران ظاهرا مگر باس کارا او تپوس مکوا پیهم د دې په حق کې د دینه د یو تن ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا دوه مواقعه د محمد رسول الله دا چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ویلو وې زب سبا جواب در کوما او ان شاء الله تیر شولا د دې سوالات مبارک نبی له سلام ویلو وې زب سبا جواب در کوم پینځل سورې وحی بند شوا کافرانو با سوالونه کول ولغه شیطان چې ول راته او له وسنه راځي نعوذ بالله نو الله سورې زهار اولګه چې صاف ټول عمر نه کینا نو ټول عمر به وحیم نه شپم ټول عمر نه تیار نو بندې دل د وحیبم نه ما ودعک ربک وما قلا رب دې نه پرخې دې تعالی را او نه د سره بغض کړي دې او کله کله به بندي او کله کله به راضي کنه صحیح را هنو وهرالا الله ادب راولېګا چې ولا تقولن لشیء تموایا دیوشی بارکه انی فاعلونو چې زکه اونکه هم د کال را غدن سوا الا یشاء الله مگر دا کله وړي ان شاء الله سره وایا واذكر ربک یا د ورب دې اذا نسیتا کله چې د نهیر شي او وایا عسى قریب دا ایات یعنی ربي چې وخی ما طرف مې له اقربان دې من هزار دینار شدا کامیابی ولا بسو پی کا پیم دی وخت تر کله په غار کې 300 سنینا درې سوا کلونا وزدادو حساب زیات کړیو نه هولره یو شمسی حساب دی نو پاغي کې چې کم دی نو 300 او یو قمری دی نو هغه چې کم دی نو سره نه پکې سیوا شو خبره پوښي ځکه په دې کې 29 سمشته دی او 28 سمشته دی کنه او 31 سم پکې سمشته دی او اسلامي چې دی 29 30 دی بس قل الله تو چې الله پاک عالم خپويږي به مال بسو پغا چې دی وخت تر کړو له غیب السماوات والارض پته ولګی دا قرآنی باباگان عالم الغیب نه محمد رسول الله عالم الغیب نه الله د پاره غیب د اسمانونو د زمکو دی اپ سر به س عجيبه لیدون کې بيدای و اسمع او س عجيبه اوریدون کې بيدای دې توي سیغه د پیله تعجب نشته ر د دې لپاره سوا د الله نه من ولی سوک دوس او نشریک الله په حکمي په خپل فیصله کې یو تن په مسله د علم غیب کې الله ځان سره سوکم نشریکي ولولا چې وای کولای شي دا د کتاب دربستانه نشته ر بدلون کې د پاره فیصلو د الله او تبا انمه سوا د الله نه ملتحدا زید پناه صبر کا خپل ځان دی مع الذین دا کسان سره چې را بری رب سبا بیگا یریدون وجهو اراده لري د رضا د الله تعالی ولا تاد وینا کانهم ماړه وسترګې د دینا چې تی اراده لري د ډول ډال د ژوند د دنیا نه د ژوند د دنیا ولا تطيع او تابعداري مکوا مندغه چا افلنا قلبه چې مونږ غافل کړه د اصل داغ ان ذکر نه زمنګ د قران نه او تابعداري کوي د خپل خواهشات وکانه امره او وی کاروبار د پروتا په زیاتی کی زیاته کوي وقول يا پیغمبر الحق من ربكم حق دربستا سونه دې په منشار چا چې کوي په یومن ایمان دروړي او د چا چې کوي نو په کفر کفر دی وکي نو څه مطلب دې ته وای امر د پاره د تهدید خلک وای کوا زما لاس لبا راځي کله کله ماشوم غلط کار کوي نو مور یا پلار ته وای زکا وکونو خدای بری زما دی ګوتله راوړي الله وای زکا واستا خو خلا که کوپر کې او که ایمان راوړي وګوره مال برازي به پته ولګي ان اتنا یقینا تیار کړل منګه د پاره د ظالمانو ورو احاط بهم سرادقها چې هاتبو کې په دې باندې چار دیواری ده ورو مطلب د دنه به تیر چا پیری وای استغیثو کچری دې پریاد وکي یوغاسو د دې با پریاد قبول کړي شي بماین په دسی وبو باندې کل مهله پشان د خټو د تیلو یا د قلی ولې شوی دسی وبو بيو
یشوی الوجوه سیزی با مخونو لرا بد شکل کئی با مخونو لرا بئس الشرابو ډیر ناکار اسکلی وساعت مرتفقا او ډیر بد سے د آرام دی یا منزل دی ان الذین بشارت یقینا کسان چې ایمان راوړل نیک عمل کوي ان لا نضيع یقینا من نه بربادو اجر من احسن عملا اجر د هغه چا چې هغه خیسته عمل کړل اولئک دا کسان د دې لپاره باغونه د مشوال دي روان بلاند دونه دا غینه ولې ځکه د دینه باغونه پاتې شوی دي ها الله ویل تعالی باغ ده خیسته کپڑے ته پاتې شوی دي ناغه الله ویل تعالی درکم غړې ته پاتې شوی دي بنگړي منګړي د سرو زرو خوا دې خوا چولیو نو هغه ته پاتې شوی دي الله ویل ته بدله غړې درکم الته بدله بنگړي درکم پوښوي عادل ته تختونه پاتې شوی دي الله وی تختونه بدل کړه یو الله نبیا اچولې و شیدې ته پدې کې مینا ساورا د بنگړونا اساور بنگړو ته نو کوته بنگړي خو د خزو کار دی نو په جنت کې به بس سړوته الله شي اسن دې سړو خوختي چې خوږي جلته به تواچي الله خو چلاټ شي الله دې بوسي ها خیال دې کنه د دې خدا تور بنگړې سم دلته خوخت دی نو چې دا تور بنگړې خوخت دی نو الله رب العالمین ویل ته وته بنگړي سوزرو واه چوخه یادارا شاپور شیخ رحم الله وې معنا کوله چې د اساور نه مراد غړې دي او غړې په دنیا کې سړی می استعمال او خزم څه دی استعمال نو الله وې د سرو زرو غړې به وته چرته واچوما په جنت کې په دنیا کې د سرو زرو غړې حرام ده د سرو زرو استعمال څه دی حرام دی رسړو د پاره کنه د خزو د پاره روا دی خبره پوښوي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې د سرو په لوخو کې چا خوراک وکړه نو دی به د قیامت پر ورځ باندې پدې کې جنت کې بیا دته نه ملایي خبره پوښوي د سرو زرو ګوتمه سره د سړو د پر حرام ده من ذهبین اگر که خواخه ورته واچي من ذهبین د سرو زرو ويلبسون ثيابا او اغوندي بده جامې حضورن شنه خبره پوښوي کنه اشاره مې وکړه خو کنه حضورن شنه من سندوسین د ناروري خمونه و استبرقین او د پیړو ریخمونه اعلان د چې کوم شمیس ته نو هغه په پیړو ریخوي او برابر چې کوم کمیس ته نو هغه په نری ریخوي ها متکین بیا تکیا لګون کې به پدې کې الله راي کې په تختون باندې نعمت ثوابو څه خيسته بدلدا وحسنت مرتفقه او خيسته زید واپسې دي او خيسته منزل دي وضرب لهم مثلا دلته وي په دریو طریقو باندې د دنیا خصاصت ذکر کوي یو دنیا بدن واغستل شي د باغ والا نه مې غشته و دا باغ والا دې سړیو سره ملاو شوې دي ویلاله قسم شکنه نو دې په دې خپل باغ باندې ډېر غاور دی او ډېر متکبر دی او د قیامت نه انکار کوي هغه ویلاله کده الله بدن دا باغ والی مکوا ویل خخا لاول قیامت نشته او قراش التم زما باغونه یو بچی به یو پلان به یو ډینګ به پوښوي کنه الله ته واغستو نو به لاسونه مروړل چای مددم نشو کولې بیا خره کوئی کنه دې خزینه چې منګې ما چې بیا بڑا راو څه وایي وضرب بیان کا د دې لپاره مثال د دوو شاهزادګانو د دوو سړو جال علی ادمه چې ګرځول او من د یو تند د دوانو لپاره جنتین باغونه دوا مینانا ویندا ګورانونه وهبناهما او انګړم ته چورلا ولو راتاو کړي موته بنخل قجوري تر چا پیرته قجوري وي وجعلنا بينهما زرعا او ګرځول او من پمند دي کې فصل من کې فصل نورمو کلتر جنتینی دغه دوانه باغونه آتتو کلها راتلبه کول به وود دی ولم تظلم منو شیئا او نه به کمو د دین هیڅ شی لم تنقص مدارک قرطبی ابن کثیر قاسمی ظلم په معنا د نقصان دی کامه بیان کو وبجرنا خلالهما نهرا روان کړو موږ په مند دی کې ولی وکانه لهما ثمرن او د لپاره قسمه قسم مال نور مالونه مخه صرف باغونه نه وو فقال لصاحبه وی ویل خپل ملګری ته او یاویرو او هغه سره د هغه باندې د فخر خبرې وسره کولې محاوره منا خبرې کولې خو فخر کو په خبرو کې تکبر کو په خبرو کې انا اکثر منکا زیات امستانه مالن په مال کې واعز عزتمند یما نا پارا پسړو کې کسان مم ډېر دی او مال مم ډېر دی
ودخل جنته داخل شو خپل باغ ته وهو ظالم لنفسه او د ظلم کوونکی او په خپل ځان باندې قال دی ویلو یعنی شرک کو ول ما اظن ز ګمان نکوم ان تبیدا چې هلاک بشي هذه دا باغ ابدا چرم دا خو چرم نه هلاکیږي وما ظن ساعتا او زه ګمان نکوم په قیامت باندې قائمتن د قائمدون کی او که زه واپس شمل رب خپل رب ته لا اجدن نخام خاباز عموما خیر من غرد دینا منقلبا زائد واپس رد شرک قال له صاحبه ورتا ملګری د او هغه سره خبرې کولی ولا کفرت بالذي آیات شرک وک د اغزا سره خلقک من ترابین چې ته پیدا کړی د خورینا او به د نطفینا او به برابر ک تعالی را رجلن سړی شهزاده شوی بیا او توس د الله نه مانی الله سره ایصدار ګرځای لکن هو الله لیکن زچیم الله چې رب زما دی ولا اشرکو بربی احد او نشرکم د رب سره ایسوکا ولولا اذ دخلت جنتك ولولا قلت مدخول د لولا قلت دی ولولا قلت ولتا نه ویل کله چې دنه شو باغ ته دا به ویل چې ماشاء الله هغه چې د الله کو غشي لا قوت الا بالله نشته طاقت پنه کوي مگر د الله په مدد دی ان ترانه کچریته ویني مال را چې زکام مستانا په مال او اولاد کې نو پاسا قریب ده ربي چراب زما ایوت یعنی راکی ماتا خیر من جنتک ورستا د باغنا ويرسل عليها حسبانا من السماء اور اولیږي په دې باندې عذاب د برنا پتوس بیا سویدن زلقا او بغرزي سویدن اوار میدان زلقا خویدون کی بیا په کې خوې کې خوره بشي ټوله او یوس بیا ماوها یا بوګرزي او بد دې غوران جووري فلن تستطيع تبا طاقت نه لري داغه د پارا طلبا دراويستلو وب به کم ځای بیا پیدا کی یار پسې مشندریان راوړم نه یو او هیتا به سمره هلاکت راغې د په آمدن باندې پاس پاو ګرځي دی قلب کپایه چې مروړلې لاسونه زی محشری وای کنایه د پیمانتیا خلک وای با سړخ پیمانه نشتی الکه وای صد مچ منګولې مروړي علامه پغان پقپیا چې لګولې په دې کې او غرا پر وته په چتونو او ویل یا لیتنی هاي افسوس دې چې مانو شریک کړه د رب سره یو تانه ولم تکل له نواز د لپاره یو ډاله چې د دمه د کړهو سوا د الله نه و ما کان منتصر او نو دې بدلا غستون کې بدلا نشو غستل د الله نه هنالک الولایت دغه وخت اختیارات د الله لپاره دي چې حق دی الله غره دې ثوابن په بدله کې او خیر غره دې او په انجام کې وضرب لهم مثلا الحیات الدنیا خصاصت د دنیا چې وخت قلیل غره دنیا سره مینا مکوا وخت ډیر لګ دی بیان کا دیتا مثال د ژوند د دنیا کماین پشان د وبوده چراورې موږ د برنا پختلت به ګډ وډ راوخی چې په دې باندې نبات الارض شینکیا د زمکه باز باشیمن وګرځي حشیمن وچ کلاک اوچ مات تزروه الرياح چوال وزي دلر بادونا باد پراشي بسوال وزي ختم شي او د الله پرشبانه مقتدر قادر قدرت والا المال والبنون دریم طریقہ چې دنیا کې وره کمال دولت دیتا سرا خو قیامت کې به بوج پتا باندې المال مال چې دیو زامن ډول ډاله د ژوند د دنیا والباقیات الصالحات باقی نیک اعمال غوړه دی پنځ درفتا ثوابن په بدله کې او غوړه دی عمله په اعتبار د انجام سره باقیات الصالحات سدي بعضی وی کلمه د لا اله الا الله دا چې دا پاتې کیږي همیشه بعضی وی پنځه منځونه ته مراد دي بعضی وی دینه مراد سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله دا چې کوم دینه مراد دی او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام هن من باقیات الصالحات دا باقیات الصالحات نسائی کې روایت او سو کوئی د مون رستو چې کوم 33 34 بار دي کنه الله اکبر 34 او 33 سبحان الله والحمدلله دا او چې کوم دینه په یو ورځ کې تقریبا 2.5 زره نه کوي دي ها سره زمون د کی حساب کې کنه دغه دي دا الکه چې شي سعودي کنه نو 100 په پینځو کې چې 1500 شو کنه دغه مسله ده ها نو دغه نه کوي دي ها بلکې ډېری دي ما خیال او څوک چې مراد دینه لوریان دي باقیات الصالحات مراد لوریان دي چې دام سړی ته دعا کوي چې زمون د لګان اکثر کنه
دغه چل لګي او لوریانی سړی ته سره دعاګانې کوي بغیر د سلالچ صحیح نه زامن خو اکثر د سړی نه صحیح لالچي صحیح لالچ خبره پوښي څوک دعاګانې ته مراد دي الله اکبر و یوم نسیر الجبال بغور چې موږ به روان کو غرونه لره وتر الارض تبوین اسمکا بارزتن پډاګه وکارا او راجم بکو دلرا پلم نغادر پری بندو د دین احدان یوتن ایسو کوم الله وین پریدو ټول با راضی پیش بشي پرب باندې سپان پقطار لقد جئتمونا یقینا تاسو موږ ترات لکوي کما خلقناکم لکه څنګه چې تاسو پیدا کړی اول کرتی بل سامتم بلکې تاسو ګمان کوئ الله نجعل لكم چې موږ به اون ګرځو تاسو لپاره موعده زید وادي اوزي الكتاب او کې به خودل شي عمل نامي وتر المجرمین تبوین مجرمانو مشفقین یریدون کې مما دغنا پیچ بدی کې دي او وای بدی یا ویلتنا هاي هاي افسوس دې موږ لرا مال هذا الكتابي سیدی دی عمل نامه لرا لا یغادرو چنه د پرخي صغیرتن وړه خبره وړه ګنا او ولا کبیر ونل وی ټولي ویل کې دي یو خبر هم پرخي نه دا الا صاحا مگر ټولي حساب کړی دي ووجدوا او دی به عمومي ما عملو هغه چې دې کړی دي حاضرن پډاګه وکارا او ظلم نه کوي ربستا احدن په ایچا باندې ويسقل للملائکه کله چې ول ملائکه ته سجده وکي په طرف د آدم علی السلام سجده وکړه مگر شیطانون کلا و دې پیریانو نه نو اوته د حکم دربنا اپات تخذونه آیات سو نسې دلرا او اولاد د اولیاء په دوستۍ سره من دون سوا زمانہ وهم لكم عدوون او دې تاسو لپاره دشمنان دي بئس للظالمین ډېر ناکار دي دا ظالم دا شیطان للظالمین د پاره د شیطانانو د پاره د ظالمانو بدلا په بدله د الله کې بدلا په بدله د الله کې شیطان و ډېر بد دی ها یاد دا ډېر بد دی تابعداري د شیطانو د پاره د ظالمانو بدلا په بدلا د تابعداري د الله کې دل د الله تابعداري پکاروا نو د شیطان تابعداري وکړه ما شتهم ما ندي حاضر کړي دی لرا پیدائش د بار او کته تا او ولا خلقان پسیمو او نو پیدائش د خپل ځانونو ته وما كنت او نیمز متخذ المضلین نیون کې گمراهان لرا غازودا امدادیان د گمراه کون کو نظم مدد الله وي نه غواړم دا په خپل گمراه دي و یوم یقولو رد په شرک باور چې الله به فرمای आवाजو کې شریکانو زما کسانو ته ځان تم چې تاسو په داوی کوي راو به بلی قبولیت بهونه کې د دې لپاره وجعلنا بینهم وبګردو من پمند دې کې موبقه هلاکت ورال مجرمون النار وبوینه مجرمان اور لرا پزونو دی به یقینو کې انهم مواقعوها چې دې په کې غورځیدون کې دي ولم یجدوا انها مصرفا او دی با انمومي د دې نام مصرفا واپسی زید واپسی زید اوړېدلو ولقد صرفنا یقینا بیان کړی د موږ په دې قران کې د پاره د خلکو من کل مثالین د هر قسم مثالنا او د انسان اکثر شیئن زیاد د هر شي نه جدلا په جګړه د هر شي نه وی زیاد جګړه مار سوق د انسان دی وما منع الناس او نه دې منع کړی خلکو لرا ایومنو د ایمان راوړلو نه ای جاءهم الهدى کله چراغ دې ته هدایت ويستغفر ربهم چې بخنو غواړي د ربنا مگر دا چې راشي ریتا طریقې دړو بنو خلکو یا راشي ریتا عذاب قبولا مخامخ وما نرسل المرسلین نراري ګم پیغمبران مگر زیر اور کون کې يرون کې ويجادل الذين جګړه کې هغه کسان چې کافران دي بل باطل په باطل او بے دلیل ليذهبوا بالحق د دې لپاره چې وران کې په دې باندې حق کمزورې کې په دې باندې حق نیولې دي آیاتونه سما وما انذروا او هغه قران او حدیث چې دې يرولې شي دا غینه حزوا پټو کو باندې پوری مسخره کوي فمن ازلمو څوک دی غیر ظالم دغه چانان چې نصیحت ورکولې شي پایاتونو درب اعراض کوي د دینه ونسیو پریدي ما قدمت یداه هغه چې وړاندې لګلې دي لاسونو ده ان جعلنا یقینا ګرځولې دې منګه پسلونو د دی باندې اکینتن پردې چې پوی پینې شي په وګونو کې درنواله دې و ان تدعوهم کچری ته را بلې دې لرا ال الهدى هدایت بل یاتدو دلار نمومي اذن په دغه وخت کې ابد چری وربک الغفور رب صاحب خون کې خاوند مې ربانې دي لو یاغذهم کچری الله نیولې دې لرا بما کسبو پغا چې دی کول لعجل لهم العذاب خامخابه جل ور کړو دي ته عذاب وی کله ډایرک سړی رانی ولې خو بس چې څنګه ګناه کولې تو تړاق نه ویني ولې
ځمکې له به واله راواله خبره به ختمې ده. بل له موعدون بلکې د دې لپاره ځای د وعده دی لا یجدو چې دی باندې مومي من دوني سوا د الله نه مو اله زید پنای وتلک القرى او دغه کلی هلاکنا موږ هلاک کړو کله چې ظلم وکړه وجعلنا لمالکهم ګرځول موږ د هلاکت د دې لپاره موعده وخت مقرره و اس قال موسی د دې نه درې مېسره او دې کې واقعا د موسی او د خضر علیهم الصلاۃ والتسلیمات ته چې وګوره موسی د خضر علیه السلام د حالاتو خبره نه دی. حضرت خضر علیه السلام څه کارونه کوي په موسی علیه السلام ته څه شی دی پته نه لګي. او قران کې دلته درې سفرونه ذکر شو. یو سفر د اصحاب کهف له حفاظت الدین د دین د حفاظت لپاره پوه شئ کنه هغه دین حفاظت کولو ځکه غریبانان په پیتنه کې ورسېدل. دویم چې کوم دی نو دا سفر دی دا له تعلیم الدین د دین د زده کړې لپاره حضرت موسی بیان کو نو کوله بیان وکړي چاته تاسو کو اے موسی علیہ السلام اے موسی علیہ السلام اے مولوی صاحب دا وړه کوله بیان کو دا راته وایا چې ستانه بل د سیغټ مولا شته په دنیا کې کنهشته دي نو هغه ته یې نه نشته دي او خبره صحیح و ځکه د وخت پیغمبرو نو پیغمبر د ټولو نه غټ مولا یینو خدا خبره د الله خوخه نشوا الله وته وستانه یو غټ مولا بل شته دی ویل یا الله چرته دی زه ته په پلان کې بس موسی او د علم شوقي روان شو کډه کوپړې سکړه راواغستله او ځان سره شاګرد روان ک چې شاګرد صاحب راځه ته په لارې باندې خدمت کوي او زه چې زو ورزو په ښا چنه ځان سره سکه روان ک چنه ته خلک وای کنه چنه چې ته وظیفه راټولې کنه پوه شو کنه سړی روان کوي روان شو. دا سفر د پاره د طلب د علم دی او رستو د ذوالقرنین چې کوم سفر دی هغه ل اشاعت الدین دی د دین د خورولو د پاره د دین د خورولو د پاره. و اس قال موسی کلا چې موسی علیہ السلام له پتا خپل خادم تا لا ابرو زبا همیشه ما تر دې چې ورسمه مجمع البحرین زائد جمع کېدلو د دوو دریابونو ته یو زیره هغه ځای کې دوه دریابونه راجم شوي دي هغه ځای کې خضر دی او امزیا یا بزما حقوق ډیره زمانه فلما بلغ روان شو کنه نو فلما بلغ کلا چې ورسېدو مجمع بینهما زائد جمع کېدلو د مند دې دوانو ته مقامی تنجوت هغه ځای ته ورسېدو او د علامې د پارېزان سره مې اغستو چې دا مې ځان سره والی او چې کوم ځای کې نه دی مې ټوپو دریاب ته بس د قضې کې حضرت خضر ټیک شو. نو کله چې ورسېدل نو موسی علیه السلام سړی شوی دی د ځای نه واوړېدل نو ستړي شو ښه چې کله چې سړی بې مقصده ځای ته ځي نو بیا ستړی کېږي دغه مقصد پورې چې روان نو ستړی کېږي به نه خو چې د هغه ځای نه واوړېدې نو بیا به ستړی کېږي نو دوی ستړي شو. موسی ویل لږ سمولو ښه سملاستل نو موسی سملاسته شاګرد ناسته بس دغه ځای کې یو چینه و نو بعضې پکې لا داسې وایي چې دغه اوبه چې وي دغه کمالو چې کله په څه مړ سیز باندې ولګېد نه به راجمدی کېده څوک داسې وایي څوک چې نه بس دا خو الله رب العالمین سم څه دی دغه یو ته علامه ښودلې وه چې دا به مایه به ټوپ کوي که نه پوه شوې به چې دی چې کوم دی نو دغه شه ده دی اوده دی موسی او دی ورته ناست دی سر ته مۍ ټوپ وایي دریاب ته دریاب ته راغی دریاب کې سوړی غوندې شه پیدا شه ځکه چې اوبه چې دي نو دې کې سوری نه راځي پوه شوې که نه هغې کې سوړه غوندې جوړه شوه. شاګرد ویل یاره دا څه قیصه وشوه زه ولې چې استاد یې راپاسي بیا به ورته ووایم که نه چې استاد یې راپاسېده یې لکه ولې دې ناوخته راځه چې ځو ایسته یا خوا دې خوش زه چې ځو که نه چې زه چې ځو ير شوه خبره موسی هم ير شوه تپوس یې ونه کړ ځکه هغه په جلتۍ و که نه او د شاګرد نه خبره ير شوه چې یاره چې استاد یې ته خو چې زه چې ځو وګورې مایې خو دلته څه دی ټوپوالي دي دانګلي دي نو چې مخکې لاړل نو ستړي شو زر ستړي شو چې لاړل ستړي شو هلکه وایي تا مایه خو راوړه چې خو ته کته کړو مړه پوه شو هغه تندي له ټس ورکړو چې استاد یې خو په هغه ځای کې اوبو ته دانګلي و کوم ځای کې چې تاسو آرام فرماوئ
هغه ویلې د خدای بنده زه هم دا واپس را روان شو. نو آتنا غدانا فلما جاوزا نسیا هوتهما ير شد دوانو نمایه واتخذا جوړ کړل لارا په دریاب کې سرابا په شکل د سورنګ باندې. فلما جاوزا کله چې واوړې دل دوانه قال لپتاهو ویل خپل خادم ته راوړل مونږ ته غدانا سباناره زمونږه لقد لقینا یقینا رسیدلی یو مونږه د سفر زمونږه هاذا چې داده نه سبستو معنی ته یې رجستری شو. قال ویل شاګرد ارایت خبر راکا از اوینا کله چې مونږه پنای ونیولا اله صخرته میتا دا غټه تا نو په ان نسیت الهدى یقینا ما ير ک میلا زمانه یې او دوانه موحدین دي او دوانو ته تکلیف دی. نو شیطان ته نسبت کوي وی شیطان د موحدینو په تکلیف باندې ډیر خوشاليږي. وما انسانی هو او مان دې ير کړه دل را مگر شیطان ان اسفره چې زیرا یاد کما شیطان نه ير کا او جوړ کړه دریاب کې لارا پل بار په دریاب کې عجبا ناشنا کاری وکړه یا تعجبت عجبا ما تعجب وکړه چې دا خو دریاب کې خسوره نه جوړیږي او دلته به کې سوره جوړ شو. قال اول موسی علیہ السلام ذالک دقه مقصود دې زمونږه ما كنا نبغي چې مونږه طلب کوم خدا غزه پوری راتللو پر تدا واپس ولا سارهما په قدمونو باندې قصصا په زړو قدمونو یادا قصوصا یقصان القصصا ورپسې کې دن کی په زړو قدمونو باندې واپس رالل پوجداوی من د عبدن یو بندا زمونږ د بندګانو نه چې ورکړو موږ ته رحمتن پیغمبري د خپل طرفنا او خودل او موږ ته ملذنا د خپل طرف نه علم خاص علم رحمت نه مراد څه دی نبوت دی. څنګه چې کنه وی خضر علیہ السلام ولیو الکه دا پیغمبر د نبی مرتبه ډېر اوچته ده. نبی الله ولی ته سبق ته نه کینای پوښ وکنه موسی پیغمبر دی کنه نو دا نشي کېدلې چې موسی د پیغمبري او حضرت خضر علیہ السلام دی ولی او موسی د سبق وای او بس وایو. دا باز خلک د اولیاء په محبت کې دومره غرق شي چې کله کله په انبیو مروچت صحیح. قال له موسی ویل ته موسی علیہ السلام خضر ته وی چې کله ورل خضر وته وی زکه وی چې دی به کمزې کې پکې خدا هغه زې بشین کېده هغه په شنه باغچه کې پروت دی صادری د خپون او د سر نه لاندې کړی دی. موسی چې ور السلام علیکم استاجی خضر ویل لکه په دې ځمکه کې کمزې کې سلام دی سلام دین د کم دین راغی ویل سو کې لگا ویل موسی ویلکم موسی بنی اسرائیل هغه و یو کنه له تاسو راغلی تل تاسو کې خدای باندې شړو کې ګرځي هغه ویل جی علم لراغله هغه وینه ته علم زما علم جدار استایلم جدار ته زمانه علم نشي زکول نجی نه زه خو علم نه تابعدار سړی ما علم لراغله پوښوي نه ته شاګردی نشي کولای پوښوي و یره جی واستاسو شرط ولګوي استاد کله شرط هم لګول شي. امام بخاری دی دا مسله ثابتې چې په شاګرد باندې شرط هم لګول شي صحیح ده. حضرت علیہ السلام یې ټیک دا خو ګوره زمانه به ته پوښتنه نه کېدا شرط کول چې زه کم کارونه کوم ته پوښتنه نه موسی چرته ټینګې دی ویل د موسی علیہ السلام هل اتبعک یقینا زستا تابعداري کوما علا بده شرط باندې ان تعلمنی چې توخای ما ده مما دغنا علمتا چې تا ته خود لري شوی دی رشدن پویا. قال اول خضر علیہ السلام انک یقینا لن تستطيع تبای چری طاقت ونه لري ما سره صبرند صبر وکيف تصبر سرنګ به تصبر وکي الا ما بغلم توحید به چې تا یې هاتنه کړي پاغي باندې خبره په اعتبار د خبر باندې. قال اول ستجدونی زردا چې تبما عمومي ان شاء الله خدای الله کو چې صابرن صبر کوونکې ولا عاصلک امر او زب خلاف نکوم استاد کار. قال اول موسی علیہ السلام خضر علیہ السلام فإن تبعتنی کچره ته زما تابعداري کې فلا تسالني نو زمانہ بسوال نه کې د یوشي بارکی تر دې چې بیان کم تا ته د دین ذکر سبایا چې مار ته بیان نکړي هغه وخت پورې به زمانہ ته پوسه نه کوي ځکه ټیک تا نو
استاجی نو پان پلقا نو روان شو نو دی وقت کې اشاره ده تله صحیح ده کنه چرته ورسېدل دریاب کې چې کېناست دغه شو کښتۍ راغله چې کښتۍ راغله ورسوارو شو نو امام بخاری ذکر کوي وایي چنچڼه راغله مرغۍ راغله او د کښتۍ په دې سیډ باندې کېناسته او دې ته مخوکه سکله ورکته کړه او اوبې ته راوغوښتې خضر علیه السلام یې څه پوه شي وایي نه جي وایي دې چنچڼې او دې مرغۍ ما ورته ته وښودله چې یو د الله علم دی یو زما ستا علم د الله علم سمندر دی زما ستا علم هغه دی کوم چې د چنچڼې په مخوکه کې اوبه راواغوستې صحیح ده نو چې مخکې روانو نو خضر علیه السلام رو تبر راواغسته او تختې ته څه کړه وسکړه یو تختې ته لږ موسی وایي دا دې څه وکړل لکه او بل روایت کې داسې راځي چې د کښتۍ والا خضر علیه السلام وپېژانده چې دا خو زموږ استاد دی نسته ته پیسې وانه غوښتې ټیکټ یې ته وانه غوښته نو چې ټیکټ یې ته وانه غوښته نو موسی علیه السلام ورته نوره خبره جوړه شوه چې هغې راڅخه وکړه ګوره کرایي وانه غوښته چې دا یو استاد دی او دا بل سره میلمه دی پوه شوې که نه او تا چې کوم دی نو هغې له دومره نقصان ورکړه چې ګاډی دې وله څه کړه خراب کړه او بل دا ده چې که اوس تا خو د کښتۍ ویسته نو که اوس پکې اوبه څه شي راواوړي او دا کښتۍ ډوبه شي نو بیا هغه ویل ما راته نه ویلې چې تپوس به نه کړي موسی ویل بس یاره چې هېر شو رانه خبره هېر وه وایي زه صحیح ده دا یو راته معاف خو ګوره بیا به تپوس نه کړي وایي صحیح ده بیا ځو فانطلقا روان شو حتی تر دې پورې دا رکبا کله چې دواړه سوار شو په سفینه د کښتۍ کې نو خرقها وی څیرله قال اول خضر علیه السلام موسی علیه السلام اخرقتها ایتا اوسیرله دی لره لتغرق اهلها د دې لپاره چې ته ډوب کې اوسېدونکي د دې اهل د دې یقینا تا راتلوکله یو شی ناشنا ته غټ کار دی وکړه قال هغه ویل الم اقل ایمان ویلي انک لن تستطيع چې ته به طاقت نه لرې ما سره د صبر قال هغه ویل لا تؤاخذني ما منیسا بما نسیتو هغه چې زمانه هېر شو او مرسه ما لره د کار زمانه عسره سختۍ ته نو فانطلقا زه صحیح ده یو معاف خو ګورې بیا به تپوس نه کوي روان شو نو بیا تله هغه ځای کې دا کوڅه ډولي لګیا دی نو کرکټ کوي نو په هغې کې یو هلک دی نو هغې راونیو نو خضر علیه السلام له دا سر څه کړه داسې تې ویسته پوه شوې مړ صحیح ده موسی وایي دا دې څه جلګو سړی دې مړ کړه او پاک سړی څه ګناه یې نه ده کړې سړی دې مړ کړه ویل ما راته ولې نه ویلي تپوس به نه کوې پوه شوې که نه هغه وایي زبر دا درېیم اخرنۍ خبره ده چې که د دې نه بعد به نه تپوس وکړو نو زما ستا نه کېږي یارانو ملنګانو سره کلي خانانو ملنګانو سره کلي چرته عزیز خان او چرته ملنګ عبدالرحمن فانطلقا روان شو حتی تر دې پورې ځالقیا کله چې میلاو شو غلامن د یو هلک سره مړې که ویل د اقتلت نفسا زکیه ایتا مړ که یو نفس پاک بغیر د نفس نه یقینا تا راتلوکله یو شي ناکاره ته بیا مبسوطی سرخسی وی دا سړی و بالغو دا کوخه داسې نه چې که نه ماشوم یې مړ کړی دی ماشوم خو بې ګناه دی حدیث کې راځي د ابی ابن کعب دی چې رسول الله فرمایي چې کوم خضر علیه السلام کوم هلک وجلی دی نو هغه چې کوم دی نو په هغه باندې د کوپر ټاپه وه او بیا وایي ولو غاش لارحق ابویه طغیانا و کفرا مسلم کې روایت دی که د زندګۍ تېره کړې وی نو مور او پلار دپاره درد سر جوړېده د دې وجې نه خضر علیه السلام د مخکې نه شی څه که او کله کله عرب هغه چې کوم دی نو غلام وایي لکه نبي علیه السلام چې معراج ته ځي نو امو ته غلام وایي اوس ځوان ته هم څه وایي غلام دا مطلب نه دی چې که نه غلام مطلب ماشوم مړی که دغه قال وویل موسی خضر علیه السلام الم اقل لکه ایماني وویلي تا ته یقینا ته به طاقت نه لرې ما سره صبرا د صبر قال هغه ویل ان سالتک عن شیء که ستا نه ما تپوس وکړو د یو څیز باره کې بعد پس د دې نه فلا تصاحبني نو ما سره ملګرتیا مه کوه قد بلغتا یقینا ته به رسېدلی من لدني زما له طرف نه عذرا عذر ته بس بیا به زما ستا خبره ختم نو فانطلقا روان شولو دواړه بیا حتی تر دې پورې ذات اعلی قريتين
مخکې یو کلی باندې رالل، نو د هغې نه د خوراک مطالبه وکړه. هغه خلک ډېر سخیانو، نو دی له خوراک مراک ورنه کړ، خو پکې دیوالو او داسې کوه غوندې را پرېوتو. بس خضر علیه السلام ول الله ته ورکړه. او بعضې روایتو کې داسې راځي چې لاس یې پرې راکړو جو روغ شو. پوه شوې؟ او بعضې کې وایي چې نه، موسی ته ویې شابله زه ګیلکار یم او ته مزدور شې، شابله له دا مساله جوړه کړه او دا خټه مټه جوړه کړه. موسی ویل عجیبه سړی، ته وله دیوالونه لا جوړې، هغه دله ډوډۍ څوک نه درکوي او ته وله لا دیوالونه جوړې. ویل ولې ما نه؟ زما او ستا بس خبره ختمه ښه. لاړل روان شو حتی تر دې پورې ذات یا کله چې دې دواړه رالل اهل قريه یو کلی ته، نستطعم اهلها، نو خوراک یې غوښته د اهل د هغې نه، انکار وکړي ایو ضیفهما چې د دې میلمستیا وکړي، د میلمستوب نه څه وکړي انکار. فوجدا وی منده په دې کې یو دیوال قریب و عین قضا چې را پریوځي، نو په اقامه هغې څه کړ برابر. قال ویل موسی علیه السلام که ستا خوښه وه اغوستې به دې په دې باندې مزدوري، نو په هوټل کې خو به هم پې خوراک کړی. امام بخاري ذکر کوي چې اولنۍ تپوس موسی علیه السلام په ير کړی، ځکه ير ته راغلي. دویم تپوس یې شرطن کړی دی او درېیم یې عمدن کړی دی، قصدن یې کړی چې دې ته به چا دا ټینګ شي، دا خو ډېرې ناشنا خبرې دي. او عایشه رضی الله عنها فرمایي په موسی دې الله رحم وکړي، کله صبر یې کړی نور به هم ډېرې ناشنا نخرې لیدلې. حدیثه کې بیا زموږ علما یو مسله هغه چېړي چې هغه چې کوم دی نو څه شی دی دلته کې وایي استطعام او ضیافت. استطعام ضیافت، خوراک غوښتل استطعام دی ته وایي، او ضیافت میلمستوب ته وایي. نو یاران وایي د مړي په کور کې میلمستوب ناروا دی، خوراک پکې وایي څه دی روا دی. من وایو نه صیبه دا شی یو دی، صرف تعبیر بدل دی. هغه دا دی چې د کوربت نسبت وشي نو هغې ته ضیافت وایي. وایي میلمانه مې راغلي، کوربه وایي که نه، وایي میلمانه مې راغلي، او چې کوم سړی راغلی دی نو هغه وایي روټۍ مې تي وخوړه، استطعام شه، طلب د طعام شه. او دا خبره دغه ذکر کوي، دا علما ذکر کوي چې ګوره لکه روح المانی هغه وایي استطعام وظیفه د سائل ده، ضیافت وظیفه د کوربه ده، صرف دغه مسله ده. د دې وجه نه علما ذکر کوي اتفق الفقهاء، د فقهاو اتفاق دی په دې خبره چې ضیافت او استطعام خوراک کول که هغه میلمستیا ده که غیر میلمستیا ده د کور د مړي نه حرام دي تر 3 ورځو پورې. دلیل ابن ماجه 115 کې دی، یو باب دی باب ماجه فی الطعام یبعث الی اهل المیت، باب دی ابن ماجه صاحب هغه وایي باب دی په بیان د دې خبره کې چې طعام به د مړي کور والا لیږلی شي، داسې نه چې هغه به پخ کړی یو ته به پې ورځي، نه لیږلی به شي. په هغه باندې روایت ذکر کوي د عبدالرحمن ابن جعفر چې نبی علیہ السلام ویلو اسمعوا لآل جعفر طعاما، د جعفر والا د کور د جعفر والا د لپاره طعام تیار کړي، ځکه هغې ته غم راغلی دی نو هغې مشغوله کړي د اخلي پخلي نه، نو تاسو وله خوراک تیار کړي. داسې ورته نه دي ویلي چې لاړ شئ د جعفر والا خیرات کړی دی تاسې وخورئ. دویم چې کوم دی نو ابن ماجه 116 باندې بل باب دی چې باب ماجه فی النهی عن الاجتماع لاهل المیت، د مړي کور والا ته راجمع کېدل دا منع دي. خلکو ته ټول راجمع کېږي که نه، وایي داسې دي دا منع دي. او د جریر ابن عبدالله روایت دی چې موږ به مړي والا کور ته راجمع کېدل او د هغې خوراک تیارول دا به همداسې حرام ګڼل لکه څنګه چې ویر کول حرام. اوس یې خلک په الله پوهنه چې په سمسو یې خوري. د فقهاو اقوال په دې کې د شامی رحمه الله وایي، علامه شامی زمونږ د فقه معتبر کتاب دی، وایي میلمستوب د طعام نه د کور والا د مړي نه دا چې کوم دی نو ناروا دی، ځکه دا میلمستوب کوئی په خوشحالو کې دی، دا خو په تکالیفو کې نه دی. او هغه فرمایي وهي بدعة مستقبحة، دا قبیح بدعت دی. او بیا وایي په اوله ورځ خوراک هم ناروا، په درېیم هم ناروا،
د هفتې نه بعد هم ناروا خبره پوه شوې دې باندې ډېر شي حوالات دي په خبره پوه شي. مولا قاری رحمه الله وایي که سړی د لرې نه راغلی دی او که د نږدې نه که د یرګړو دپاره دی او که د غیر یرګړو دپاره دی خو دا چې کوم دی نو څه دی ناروا دی. وایي ځکه دا بیا د یرګړو دپاره خود ناروا دی چې دا په ګناه کې مدد دی هغه مو بدعت مکروه دی مرقات. داسې نور هم په دې باندې ګڼې حوالې دي خو چون کې د ټیم په اختصار په وجه باندې بیا بدعتیان د یو خبرې نه استدلال کوي. یو هغه روایت دی چې کوم د عاصم ابن کلیب روایت دی چې یو سړي د صحابو د نبی علیہ السلام نه طعام تیار کړو نو هغې مشکات کې روایت دی مشکات کې روایت دی د عاصم ابن کلیب چې نبی علیہ السلام د یو جنازې نه را روانو او زنانه د مړي ولا ورله او هغې ورته وویله چې یاره چې کوم دی نو مونږ دغه تیار کړی دی او که تاسو لاړ شئ نو ما سره نو ښه به وي نبی علیہ السلام وی د هغه سره لاړې خوراک یې وکړ پوه شوې د هغې جواب دا دی چې په دې حدیث کې استعراب دی او دومره استعراب دی لکه مشکات والا د ابو داود نه راغستی دی په هغې کې امرأتین دی امرأتین دی هی پکې نشته دی او بیا چې کوم دی نو خصائص کبرا او طحاوي کې وایي فلقیه امرأة من قریشین وایي د قریشو یو ښځه وه څوک به ونه د مړي خو نه وه که پوه شوې که نه او جامع المسانید کې وایي عن عاصم قال صنع رجل من هلته وایي رجل یو ځای کې وایي رجل دی بل ځای کې وایي ښځه ده بل ځای کې وایي ښځه د قریشو ده بل ځای کې وایي ښځه د مړي ده کم دی اخلي پوه شوې که نه البته چا روایت بالمعنا کړی دی چې د رجل نه مرعون جوړ کړی دی بیا د مرعون نه مرأتون شو د مرأتون نه مرأته شو او هی کې بیا مشکات والا نکتې والا راولګېده هغه چې کوم دی نو پکې اخر کې ولیکل چې دا د مړي ښځه وه نو د دې وجې نه لکه شومخوره خبره پوه شوې او بل جواب الزامي دی الزامي دا دی چې شومخوره په خپله باندې شومې خوره و زما پیغمبر ته د شومو نسبت مه کړو پیغمبر شومخور نو او د دې وجه نه د مړي دا خوراک و یومیت القلب دا زړه مړ کوي زړه او د دې نه خپل بوی هم را رواني ښه خو دا هر چا ته نه محسوسېږي چې شومخور یې نو هغه ته ښه نو دغه پکې بله مسله ده ښه قال اویل خضر علیه السلام هذا فراق بیني و بینک دا جدایي په منځ ما او په منځ تا کې څونه پیوکا زردا چې خبر بدر کم تا به طویل معلوم په معنی دا چې تا طاقت نه لره پاغي باندې د صبر اما سفینه تو هر چې کشته یو پکانه د مساکینا کشته می ولې ما تکړه وې دا زکا چار چې کشته یو نو دا د مسکینانو وا یا مرونه په بحری چې کار وکاو په دریاب کې نو ما اراده وکړه چې زه غیب جنا کما وکانه وراهم او مخکې د دینا ملکون ظالم باچا چې نیول به ار کشته روغه غصبا په بیګا او په زور نو ګاډي به بیګار نه بوتلله چې کوم به روغ ګاډیو نوی ګاډیو ابه بوته نو ما پکې لږ عیب پیدا کړ د دې لپاره دا صرف نقصان دی ګوره نو ارتوی ځان ته څه وکړه نسبت وکړه چې دا ما وکړه ځکه نقصان دی ظاهر او پیدا پکې رستو ده مالکانو ته موږ سره ښه کړي دي نو ما مو سره ښه وکړه واما الغلامو هر چا لکو نو مور او پلار د مؤمنانو موږ ویریدو ایورهقهما چو برسې دی لرا تو یا نه سرکشی تا او کو پړتا نو اراده وکړه منګه پایده او نقصان دوانو نو منګه ذکر کړه چې په بدل کې باور کې دی لرا رب د دې غوړه د دینا زکاتن په پاکۍ کې وا اقرب او نږدې بيو رحمان مهرباني تا زاد المسیر کې د ابن عباس قول ذکر کړه دی چې د دقه الک په بدله کې الله مور او پلار له یو جینۍ ورکړه او هغه جینۍ د اویا او انبیا او مور داغي په بچو کې الله 70 انبیا پیدا کړي نو څومره خیر شو او په دې کې څو پوښ وکنه وا مالجدارو هر چالکو دا دیوالو پکاله غلامینی وو د پارا د دوه والکانو چې یتیمانانو په دې خار کې او لاندې د دینا کنز اللهما خزانه د دې لپاره نو ما کده دیوال لا پریوز نو خلک به خزانه واخلي کنه نو یو کان ابو ما صالح او د دې لار سو نیکو
نو اراده وکړه ربک ربستا دا صرف پیدا ده نو نسبت یې چاته وکړه الله ته اراده وکړه ربستا چې وبرسېږي ځوانۍ ته راو باسي خزانه رحمت دې در ربستانه مان دي کړي په خپل اختیار باندې دا خو الله دا راته الله ویلي دي ذالک تاویلو دا معنا دا ما دا لم تشتو علی صبر چې تا طاقت نه لري پاغي باندې صبر علماء یو بل خبره کړي دا وی موسی علیہ السلام که په خپل ژوندۍ باندې تاسو دغه کړه و سوچ وی دا سوالونه به نه کول اولنۍ مسله چې دی و کشته تامان تک له ډوب شو نو ته چې مور په سندر کې ورکی خودلې او دریاب ته ورلړکلی نو ته ولې نو ډوبولې دویمه خبره چې ته وای سړې دې مړک نه تا چې قبطینه په سوق کې سایستلې و چې تا ور کو سوق جاغه ساکله توک پوش وکنا نه تا ولې سړې وجا ټیک شو او دریمه خبره هغه دا چې ته وای تا ول دیوال جوړ کو نو تا د شعیب علی السلام لوریانو نو ولی او په کولې غړي بيزي نو که په خپل ژوندۍ سوچ کړو نو اعتراضات به نه کوه ويسالونك تبوس کستانا سلورم عیسی او واقعات ذل قرنین او دا سفر دې د پاره د لاشاعت الدین تبوس کستانا په بار د ذل قرنین کې وي ټوپه په سر و دوخ کرانو پکې یو مطلب دی یادار چې دوه طرفونو ته سفرونه کړی دي مشرق او مغرب ته زکه او تذل قرنین وي ولیا پیغمبر اسات علیکم زردا چې وبولم په تاسو باندې د دین ذکر نصیحت یقینا منګه قدرت ورکړو دلاره پزمکه کې ورکړو موږ ته من کل شی د هر قسم ضرورتو د باچاهینا سببا سامان روان چې سببا سره د سامانا یا پلارو باندې روان شو حتی تر دې پوری ځاولغه کله چې ورسې د مغرب شمسي زید ډوبېدلو د نور ته مغربي سفر دی وې مند دې نور لرا تغربو چې ډوبېد پی عین حمئاتن په چینی د خاطو کې تابو دا چې په وبو کې ډوب شو چرته سمندري او ته ګورې نو ته د انوار په وبو کې ډوبېږي او په دې خاطو کې وې مند د دې خواته قومنه قومه قلنا وبل منګه ایزل قرنینا ایمان تو عذاب یا تو عذاب ورکا یا ونی سپدې کې حسنن خکار لره نه کوي لره قال دویل اما من ظلم چا چې ظلم کو زرد چا عذاب ور کو دیتا به واپس له شراب تا په يعذبه عذاب ور کې دیتا عذاب نکرا عذاب ناکارا چا چې مان وړو نیک عمل کو رد لپاره بدل لخيستا وسنقول له زرد چې او وای د لپاره من امرنا د کار زمنا یسر اسانی ثم اتبا به روان چې سببا سره د سامان یا پلارو باندې حتی تر دې پوری ځاب لگا کله چې ورسید متیا شمسي زید خطلو د نورتا وې مند چې راخته علا قومین په یو قوم باندې لم نجعل لهم چې موږ نو ګرځول د دې لپاره من دنیا سوا د دینه سترا پړدا کذالک دارنګي وقد حقنا یقینا موږ یې هاته کړو به ما پغه لدی چې د سره د خبرن په اعتبار د خبر سره به روان چې سببا سره د سامان یا پلارو باندې حتی تر دې پوری دا بلغه کله چې ورسېد بین صدایني ماین د دوه غرونو ته یا د دوه ډیرو ته وې مند اخواد دینا سوا د دینا قومن قوم لا کادونا قریبا وا چې پوي شي په وینا باندې په خبرو باندې نه پوي دونه پته ولګی چې عالم الغیب نه ده اغي ول ایزل قرنینا د په ترجمان سره ته تاسو کو ترجمان هغه ته وي چې په غنو جبو پويږي نو هغه په ذریعہ ته تاسو کو ول دی ایزل قرنینا یقینا زوزی ما زوزی چي دي یاجوج او ماجوج دا چې کم دینو څه شي دي هما قبیلتان من یابس ابن نو د نو علی السلام په بچو کې راځي د یابس بچی دي البدایه و النهایه د حافظ ابن کثیر هغه ذکر کوي او د آدم علی السلام د زیاتی نطفه نه پیدا شوی دي پښتانه ورته زوزی مازوزی وای او دا د قیامت یو علامه ده یاجوج او ماجوج او واړه لنډي لنډي غوند دي او دغه وګونه ډېر واړه دي لکه د اتی عمره پوهیږي وګونه واړه دي اتی عمره اتی وګونه واړه کنه په خبره پوښي نو یو د ځان تولې کې بل بلستین کې بس پزانه راوچیسته مسترم د ځان سره ګرځي بلا ځم مفسدونا پلار دی فساد کوون کې د پزماکا کې په حال نه جارو لکا اینه ګر زوستاره لپاره خرجن مزدوري او چاندا موږ به چاندا وکو او ته زمنګ او د دې ترمنځ یو دیوال جوړ کا الا په دې خبره انت جاله بیننا چې ته جوړ کې پمن زمن کې او پمن دې کې ستن دیوالو قال اول ذل قرنین ما مکن به هغه چې قدرت را کړې ما ته په دې کې رب می
غوړه دې عینونی زما مدد کوي به قوتین په مټو سره ز تاسو راځي کار مار برابر کوي زب جوړ کوم تاسو من او د دې په منځ کې ردمن دیواله اتونی زبر الحدید راوړی مال را ټوټې د اوسپنی حتی تر دې پرې دا ساوا کله چې برابر ک په مابین د دوه ډیرو کې قال قرب پوک وهي حتی تر دې پرې دا جاله کله چې وګرځاو دې لرا نارن ورو قال ول اتونی راوړی مال او فرغه چې زراتوي کوم په دې باندې قطران تانبا ولې شوی په مستواو دې په طاقت نه لري اي ضرور چې په دې دیوال راوخیږي دا خطې به نشي ومستطاعو او طاقت بنلري له د دې لپاره نقبا د سوري کولو سوري به نش کوله او دا تر قیامت پورې به دغه سی بندي وې دې د ورځ لګیای نو شپې نیمه ته ورسیږي ویل کوم مسلک سوري پاتې سبب یې باقی به سبا چې سبا شي نو بیا الله روح کړي دې ټولو مر لګیا دي کارونه کوي خو تر اوسه پورې دیواله سورې نه کا قال دی ول هذا رحمت من ربي دا رحمت دې زما دربنا کله چې راشي وعده درب می او بغرزې دلاره د کا ټوټه او دا وعده درب زما رښتینی وترکنا او پریودو منګه بازر دینا یوم دین په دغرت باندې یموج په بازین چن نوزی په بازو کې پوکل بوګلې چې بشپېلې کې په جمانام جمع راجم به کو دیره پر راجم کې دلو او راولان دی به کو جهنم په دغرت د پاره د کافرانو اردا پر راولان دی کول سره آکسان چې د سترګې د پیغې توای په پردو کې زما د قران نه وکانو او دی چې طاقت نه لره سمع د اوریدلو د قران تتیما او څلور پتوی په هغه چا باندې کوي چې د غیر الله عبادت کوي د باباګانو عبادت کوي اپاسب الذین آیا خیال کې هغه کسانو چې کافران دي آیت تخذو عبادی چې او بنی سی بندگان زما سوا زمان اولیاء مددګاران عبادی ویل دي ان اتدنا یو پتوا یقینا موږ تیار کړل د پاره د کافرانو جهنم د پاره د کافرانو نوزلا میل مستی او میل مته چې سکه دی هغه خوري نو څه نو چې دا مینه دی خو دا مراوړه البته خو د پرې جدا مسله پوښ وګانا نو دوی ته هم دا سيزونه میل مستی نو انکار به پکې نشي کولی ولیا پیغمبر حل نبیکم ایزه خبر ندر کوم تاسو ته بل اخسرینا پتاوانیانو اعمال په اعتبار د اعمالو سره الذین دا کسان دي چې برباد دي عمل د دې په ژوند د دنیا کې ویا وهم یحسبونا او دی خیال کې انهم یسنون سنا چې دای کوي نیکی لره دوی خو موږ نیکی کوو وی بدعت حسنه کو اولئک الذین دا کسان کو پرې کړه پر باندې پایاتونو درب او په ملاقات د الله تعالی په حبت اعمالهم برباد دي عملونه د دی قائم بنکو د دې لپاره پر د قیامت باندې وزن طول نو دوزل کو پر پاتو شو دریم ذالک دا جزاؤهم بدله د دی دا بما کفرو د دې وجنا چې د کو پر کړه دی وتخذو آیاتی نیولی دی آیاتونه زما پیغمبران زما حوزوا پټو کو باندې بشارت ان الذين امنوا کنا کسان چې مان راوړ عمل کینې کانت لهم دیر پارا جنت الفردوس نزولا میل مشتیا همیشه وي پدې کې لا غونانها نبلټې د دینه هیوالا کګیدل بل طرف ته یا د یو مقام نه بل طرف ته تل بم نه غواړي چې وسته چې تنگ شومنو بل ځای ته زما نه بازار سړي بخپل ځای وفي قولیا پیغمبر لو کان البارو کچریشی دریا مدادن سیانی لکلمات ربی د پارا د لیکلو د صفاتو د رب می خامخا ختم شي دریاب مخکې د دینا چې ختم شي صفات د رب می ولو شینا کمنګراتلو کو په مثال د دې مدد په امداد کی یا مدد په سیانو کی 27 لقمان کې مرাজি چې کو دریابونه نورم راوړو ابم ختم شي خدای الله صفات با ختم نشي ولیا پیغمبر انما انا بشر مثلکم یقینا زه انسان ام تاسو غوندې یو الیا چې وای کولای شي ماته انما الهکم داور توحید او رد شرک یقینا مددگار تاسو یو مددگار دی ومن کان ارجو لقاء ربی سوچي عقیده ساتي د ملاقات درب عمل دیو کی عمل نیک او نه دي شریکي به عبادت ربی په عبادت درب کی احدن حصوک واخر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولأستاذي ولمن قال لا إله إلا الله يوم يقوم الحساب
لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضوان إلا قضيته برحمتك